کتابونو کې یو واقعه موجوده ده. تاریخ بغداد هم را نقل کړي او الخيرات الحسان په نامه سره کتاب ده. هغه کې امام ابن حجر مکی رحمت الله علیه هم را نقل کړي. نور هم ډېر کتابونه دي چې په هغه کې دا واقعه را نقل کړي. و امام صاحب رحمت الله تعالی علیه چې کله ځوان شو نو دو خوب ولیدل. خوب داسې ویني چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام روضې مبارک ته ورسي، قبر رالوڅ کې. بیخي ډېرو کتابونو په درجنو کتابونو دا خوب ذکر کړی، لیکن په الفاظو کې څه فرق شته. بعضو یو څه ناڅه فرق یې راوړی په خوب کې. و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام روضې مبارک ته ورغی، قبر یې رالوڅ کړ. د قبر رالوڅولو نه بعد بیا مخته 2 رقمه روایتونه ذکر شوی. و امام صاحب رحمت الله علیه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هډوکي مبارک نه سره جدا جدا دا ټول سره راجمع کړه جوړ شو. بعضې وایي چې نه، روضې مبارک ته ورغی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قبر مبارک نه خاوره راواخیستله، دا خاورې ته یې ورپوکړله، د دنیا ټولو کنجونو ته دا خاوره ورسېدله. خو امام اهل سنت حضرت علامه سرفراز خان صفدر نور الله مرقده هغه دا خوب داسې را نقلوي چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته ورغی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام جسم مبارک په غیږ کې راواخیسته، کله شرق ته وړي، کله غرب ته وړي، کله شمال ته، کله جنوب ته. یعنی د دنیا په څلورو کنجونو کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام جسم مبارک راوګرځاو. امام صاحب رحمت الله تعالی علیه چې له خوبه راپورته شو نو ډېر پریشان و، ځکه خوب کله کله داسې سړی ډېر پریشانه کړي، خو تعبیر ته به ګورې چې د دې خوب تعبیر څه ده. امت کې ستا هر دور کې معبرین پیدا شوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هم چې کله د سهار لمونځ وکړ نو پوښتنه به یې کوله چې آیا په تاسو کې چا خوب لیدلی؟ بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم تعبیر ورکاو. نو د امام صاحب رحمت الله علیه په دور کې یو جلیل القدر تابعي و، امام ابن سیرین رحمت الله علیه. دا ډېر لوی معبر تېر شوی. د امام ابن سیرین رحمت الله علیه نه بعد تر دا ننه پورې خو دا 1400 کاله کې بیا دومره غټ معبر نه ده پیدا شوی. کېدای شي بیا تر قیامته پورې داسې غټ معبر پیدا نه شي. په صحابو کې تر ټولو زیات معبر خلیفه راشد سیدنا ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه. احادیثو په کتابونو کې دې ذکر شته، وایي مثلا صحیح بخاري، مسلم، مسند احمد کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو کس راغلی و ما دا خوب لیدلی، ډېر اوږد خوب ده، خو زه تفصیل ته نه ځم، صرف د دې درته بیانوم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېر لوی معبر و. و یا رسول الله ما داسې خوب لیدلی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام په موجودګي کې اجازه غواړي. و یا رسول الله ته ما ته اجازه راکړه زه د دې تعبیر ورکړم. نو د دې معنی چې دا ډېر لوی معبر و. بیا ډېر خوندور تعبیر ورکړی، بخاري شریف کې دا تفصیلي تعبیر موجود دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېر غټ معبر. یو ځل لور سیده عائشه مطهره رضی الله تعالی عنها ورته ویلې، وایي رأیت 3 اقمار سقطن فی حجرتي. ابوبکر صدیق ته وایي خپل پلار ته، وایي ما 3 سپوږمۍ په خوب کې ولیدلې. اقمار جمع د قمر د سپوږمۍ ته وایي سپوږمۍ. ما 3 سپوږمۍ ولیدلې چې د ما حجرې ته راسې دلته وولېږي، د حجرې مبارکه کې راولېږي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه وخت تعبیر ورکړ. وایي فلما توفي رسول الله صلی الله علیه وسلم ودفن في بيتها فقال ابو بكر هذا احد اقمارك.
چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات شو او د عائشه صدیقه په حجره مبارک کې نبی علیه الصلاۃ والسلام خف شو، نو ابوبکر صدیق ورته ویلي وایي تا چې درې سپوږمۍ په خوب لیدلې وې دغه د یوه سپوږمۍ دلته ښخه شوله وهو خیرها، د په هغه سپوږمیو کې تر ټولو بهتر سپوږمۍ ده. دومه سپوږمۍ ابوبکر و درېیم عمر او دوم درېیم ته دې اشاره ونه کړه. نو امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې له خوبه راپورته شو نو ډېر سخت پریشانه شو چې دا ما څنګه خوب ولیدی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جسم ما له قبر نه راویستی بیا مې په دنیا راوګرځاو. په ظاهره ده ته دا خوب ډېر خطرناک ښکاره شو. نو یو چا ته یې ویلی قاصد ته چې ته به ابن سیرین ته ورسې او د ما خوب ورته بیان کړې، خو ما مه ورته کوې. قاصد ورغی ابن سیرین ته. امام صاحب په خپله ځکه نه ورځي چې امام صاحب دا خوب ډېر پریشانه کوي. کله کله خوب دغسې په ظاهره پریشان کوني لیکن تعبیر یې ښه تعبیر راوځي. زه د دې مثال درته پیښوم. ام الفضل رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اکا ښځه وه. کفار مشرکین ګرځېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ الله قتل کی. نو په دغو شپو کې دوی پریشانه هم وو. ام الفضل خوب ولیده. خوب داسې ویني چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه جسم مبارک نه یو څه د غوښې ټوټه را جدا سي د دې غیږ ته راولېږي. مختلف طرق د دې حدیث را نقل شوي. مسند احمد کې دا روایت 3 ځایه ذکر شوی دی. وایي دا غوښه ټوکړه څه ده د ما په غیږ کې راولېږي. دا راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ما خوب لیدلی د تا په باره کې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمیل ویل ما دا ښځې ما ته بیان کړه څه خوب دی لیدلی. ویا رسول الله هغه داسې انسان پریشانه کوي خوب یې نه ورته بیانوه. وایي تو خو بیان که. وایي ما داسې خوب لیدلی چې د تا د جسم مبارک نه یو غوښه ټوکړه را جدا سي د ما غېږې ته راولېږي. نو د دې په ذهن کې خو دا و چې کفار مشرکین به رسول الله صلی الله علیه وسلم قتلوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام تعبیر ورکړو وایي خیرا رأیتی تا ډېر ښه خوب لیدلی. تلد فاطمه ان شاء الله تعالی غلاما د ما لور فاطمه به زوی زیږوي هغه به بیا د تا په غېږه کې پروت. بیا الله تبارک وتعالی دته حسن زوی ورنصیب کړ. څو وخته بعد دا حسن د دې په غېږ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی. فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن ورته واخیسته په خپلې غېږې کې کېښوده. بیا په حدیث کې راځي وی فبال فی صدره حسن خو وړکی و په غېږ کې و. حسن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غېږه کې امتیازې وکړې. نو ام الفضل را ولاړه شوله بین کتفیه فرخختو بین کتفیه. و دا کوچنی هلک د وړکی دا حسن ما په شا باندې داسې په ملا باندې ووایي. چې په ملا باندې مو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویلي اوجعتي ابني د ما زوی دې خوږ کړ رحم دلي. نو ګوره خوب بظاهره پریشان کون ښکارېده لیکن تعبیر ډېر خوندور تعبیر راووت. ابن سیرین د زمانې ډېر لوی معبر و. داسې غټ معبر و د ده کتابونه ډېر مشهوره دي. پښتو، فارسي، عربي، انګریزي هرې ژبې ته ترجمه شوي. تعبیر الرؤیا په نوم سره کتاب الاحلام د عربي نوم ده. یو سړی ورته راغی وایي ابن سیرین ما خوب لیدی چې زه په خوب کې اذان کوم. دور کې د تعبیر دا ده ته به حج ته ځې. بل سړی ورته راغی وایي ابن سیرین ما خوب لیدلی چې زه په خوب کې اذان کوم. د تعبیر ورکړه وایي ته به په غلا نیول کېږي. شاګردانو یې پوښتنه وشو کړله وایي دا څنګه کیسه ده؟ خوب یو د تعبیرونه دي جدا جدا ورکړه. وایي اول کس چې راغلی ما د ده رنګ ته وکتل ډېر شریفه سړی معلومېده. نو ما په قرآن کریم کې د 11 سپارې نه د تعبیر راویسته. واذن فی الناس بالحج چې کله کعبة المشرفه مکمله شوله نو الله تعالی ابراهیم خلیل الله ته ویلې چې اوس د حج اعلان وکړه. نو هلته لفظ اذان راغلی اذن چې اعلان وکړه. ما له دې څخه استدلال وکړو چې دا سړی به حج کوي. او دا د دوم کس چې خوب یې لیدلی و له رنګ نه ډېر قبیح و بد سړی ما ته ښکاره شو.
نو ما ویلې دا د حج تعبیر نه ده. د یوسف علیه السلام واقع کې راځي فاذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، چې یو اعلان کوونکی اعلان وکړي چې قافلې والا تاسو چې یاست تاسو غله یاست. نو دې وجې نه ما دا تعبیر راویست. بل سړی ورته راغی ابن سیرین ما خوب لیده چې ما په کور کې اور بلي. ابن سیرین تعبیر ورکړي وایي هغه ځای راغو چې کوي ګوره ته خزانه ده. څو وخته بعد بل سړی ورته راغی وایي ابن سیرین ما خوب لیدل چې ما په کور کې اور بلي. دور ته د تا کور اور اخلي. شاګردانو پوښتنه وکړه چې دا د څنګه تعبیر ورکړي. مخکې یو سړی ته راغلی و همدا خوب یو تعبیر د خزانې ورکړ. اوس بل سړی درته راغی تا ورته کور د اور اخلي. همداسې څوک کور اور اخیستی و چې دی ته ووتلی. دور ته دی وایي هغه اول سړي چې کله خوب لیدلی و هغه موسم د یخ و. په یخ کې اور په خوب کې نعمت وي. سړی ځان ورته تودوي اور ځان ته راکشي پسې ګرځي. او دا بل سړي په ګرمي کې اور لیدلی و. په ګرمي کې اور نعمت نه ځکه ما د اور تعبیر وکړ. ابن سیرین دومره غټ معبر و. د ده په کتاب الاحلام کې بل خوب هم ذکر کړی. یوه ښځه ورته راغله وایي ما دا خوب لیدلی د ډېر وژړل. تعبیر یې همدا و چې زه به مرم. وایي په هغه هفته کې دی وفات شو. نو ابن سیرین ته قاصد راغی چې دغسې یو چا خوب لیدلی. دوی ورته یې وایي چې هر چا دا خوب لیدلی دی به د پیغمبر علیه السلام دا علم حاصل کی او د دنیا څلورو کنجونو ته به یې ورسوي. نن سبا موږ دا تعبیر په خپلو سترګو وینو. ټوله دنیا ته فقه حنفي رسېدلې ده الحمدلله. ټوله دنیا ته د دنیا څلورو کنجونو ته د فقه حنفي رڼا رسېدلې ده. سلطنت عثماني